سلامونه ملګرو. محمد رضوان یو ډیر زبردست ټویټ کړی دی د پاکستان او د انډیا جنگ حواله سره. اوس تقریبا څومره هم د پاکستان ډراما سٹارز دي یا مطلب فلم سٹارز دي یا سپورت سره ریلیټډ خلک دي ټولو لپاره پکار دي چې ټویټ سوکي. دا ټولو ته پکار چې دنیا ته اوخی چې انډیا څه کوي. انډیا مطلب څنګه جارحیر سره په پاکستان باندې سټرایکینګ کوي، څنګه جارحیر سره په پاکستان باندې حمله کوي او پاکستان تر اوسه پورې ډیفنسیو رویه کې ده، ډیفنسیو موډ کې ده. چونکه شهباز شریف ویلي چې زه به بدلا خلم، خو کله باخلي دا براتونکو ټایم کې پته لګي. ډېر ټایم نه خرابو. د رضوان په دې ټویټ باندې خبره کو جی رضوان سے ویلي دي ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے یہ سیکھا ہے. موږ د الله پاک نه د الله پاک د قران نه دا خبره زده کړې ده چې جنگ کله هم مکوئ، خو کچري جنگ په تاسو باندې واجب شي څوک په زور تاسو سره جنگ کوي نو بیا جنگ نه شاته کیږي. مجي پاکستان و ډیر ټایم نه د دهشتګردۍ ښکار دی او زموږ نسلونه چې کوم دي هغه د ګولیانو د ترتراحت سره او د دماکو د ګوند سره رالوي شوي دي. زموږ نسلونه یادوي. مطلب رضوان ویلي چې زموږ د پاکستان نسل چې کوم دی دا د ګولیانو ترتراحت سره او د دماکو ګوند سره رالوي شوي دي او د دې خورې ډیر زیات شهیدان هم شته دي. اس مټی میں شهیدوں کا لہو ہے. لکه مطلب په دې خوره باندې دا کم پاکستان چې آزاد شوی دی نو دې کې ډیرو شهیدانو خپل وینه توی کړی دا. اور یہاں اب بھی ایسے نوجوان وای په دې پاکستان کې اوس هم داسې ځوانان شته دي چې هغه موت سره هغه مرګ سره دومره مینه کوي څنګه چې خلک زندګۍ سره مینه کوي. وای څنګه چې بعض خلک زندګۍ سره مینه کوي نو داسې په پاکستان کې لیونی خلک شته چې مرګ سره مینه کوي، جذباتي خلک شته چې مرګ سره مینه کوي. لیونی خو باسي لکه یو دغه غونته لفظ مونږ وو چې لکه سړی خو لیونی دومره تیز دی نو دا لیونی لفظ ما مطلب دا نه چې خلک لیونی دی او بس نه، خو چې کله جنگ پتا واجب شي نو بیا به جنگ خامخا کې جنگ نه بشاله کېږي نه. خبر بیا کته محمد رضوان مزید لیکلی دی چې ایسی قوم کو کوئی ہرا نہیں سکتا، داسې قوم څوک نشي ہراولے. ان پر مسلط کی گئی ہر جنگ انہیں اور زیادہ مضبوط جگانے جوڑنے اور مضبوط بنانے کا سبب بنتی ہے. خا په داسې خلکو باندې چې وایي کله جنگ راشي نو دغه جنگ داسې خلک نورم مضبوط کی، رایوځای کی، یونایټډ کی. خا یہ پیغام وایي دا پیغام زما د خلکو د پاره دی چې کم خلک پوئیگی چې د چا سمجھنے کی صلاحیت ہے. خلاص کے لکلی دی حوصلہ رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے، نہ ظلم کرنا ہے نہ ظلم سہنا ہے. نہ به ظلم کو او نه به ظلم برداشت کو. نو دغه رنګ ټویټس ایٹ لیست هر کلاړی لا شاهین بابر شاداب ځکه د فینس لري په ټوله دنیا کې او د ټویټس چې کوم دي کنه دا ټوله دنیا ته راسي چې د انډیا د جارحیت د انډیا د جاهلیت ټوله دنیا لا پته ولګي چې د څنګه انډیا په جنگ کې پهل کوي او که بیا چرې د پاکستان د طرف سټرایکینګ بیک کیږي نو بیا به دنیا دا نه وای چې پاکستان ظلم وکړو. ځکه نن تقریبا په لاهور کې په یو علاقه کې ډرون کې یو د شپږو کالو وړو کې ماشوم چې کم دیغه شهید شوی دی نو دغه شپږو کالو وړو کې ماشوم شهادت د څه ګناه وه. شهیدان پکې ډیر دي. پاکستان کې ډرون حملو کې چې کم ډرون حمله انډیا کړی دي 25 ډرون ول د پاکستان آرمی ایر فورس را غورځولي دي. 25 ډرون په خله باندې یادېږي دا ول د پاکستان ایر فورس را غورځولي دي کې شهیدان هم شته دي. نو دا بے ګناه شهریان دي. ولته انډیا چې کم دی اوس کچره دا حمله پاکستان کړي وي او پاکستان د انډیا منډر ټارګټ کړي وي دنیا بر پاکستان خلاف شي و ټول دنیا بر پاکستان خلاف ټویټونه دلته به ټرمپ لګیا ولته به د یو کې صدر دلته به د فرانس صدر دلته د اسرائیل صدر دا ټول بول را یوځای شي. خو د پاکستان سره یوځای کېدو د پاره یو مسلمان ملک هم نه دی را پاسېدلی. ډېر افسوس خبره ضروره د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ. والسلام.